ګرانو کتونکو سلامونه کوم. دا مهال زه د اوان آباد یعنې د شابل نه چې راوځي اوان آباد او دې خوا کوم علاقې دي کوم کورونه دي د دې ځای څه نوم دی یاسینزی چې کوم دي نو دا مکمل په اوبو کې ډوب دي. دې ته یاسینزی هم وایي دې ته سریخ قلم وایي سریخ میله هم ورته وایي. دا وګوره دا ماشومان په دې اوبو کې دی د اوبه ګنده دي دا ګنده اوبه دي بچې لږه دغه مه کوه دې کې دې ماشومانو کې یو بیمارۍ هم پیلاویږي. هغه کورونه بالکل ډوب دي هغه کورونو ته چې خلک ځي هغه ډوب دي. دا مخامخ چې کوم کورونه ځي دا ډوب دي. په تېر سیلاب کې هم دا راپرېوتي وو 2022 سیلاب چې په دې راغی خو د هغې نه پس هم انتظامیه راویښه نه شوه. دا اوبه چې دلته راغلي دي که نه دا په ټکرو کې لږ شانتې ځای شوی دی دا محفوظ ځای دی خو هغې ته د چا نظر نه دی شوی. او زه دې قام ته بار بار وایم خو دا کم خلک چې تاسو په دې الیکشن کې پاس کړي دي خو یو جوړه ځمکه خرڅه کړي غریبانان نه دي ښه مالدار خلک دي یو جوړه ځمکه چې خرڅه کړي که نه نو دا تاسو په خپله محفوظه کولی شي په خپله محفوظه کولی شي. چې رشار دی په دې شابر او اوان آباد ما 15 ووټه اخیستي دي 15 ووټه مې اخیستي دي خو هغه بېله خبره ده دې وخت کې دا خلک په ډېر سخته کې دي په بیمارو کې دي په فصلونه چې کم دی نو تباه او برباد شو. ښه تېر فصلونه چې کم دی که نه دې خلکو ایماندارۍ ته وګوره هغې باوجود موټ ورکوي یعنې دوی دا فصلونه ځان له په خپله ټیک کړو د دې واره هم دوی په خپله کړو دوی ته د سره چې کم دی نو چا پاملرنه نه ده کړې. خو دې خوا ته ځې نو دا ټول کورونه په دې اوبو کې ډوب دي. د دوی غنمان لاړل دې پرې ډېر ښکلي غنمان شو ډېر ښکلي غنمان شو. هغه غنمان چې کم دی نو هغه هم په دې کې ډوب شو او تپوس په دې کوو چې څوک ولې راغلي دي انتظامي سروې کړې ده. نن درېیمه ورځ د اوبه بیګي د اوبو ورته لږې خیر نه دی خوښې د اوبه بیګي اوبه ولاړې نه دي دا دوی په دې کورونه ور روانې دي د دوی په کورونه روانې دي سیند نه دی دا دې خوا کور دی نو هاخوا هغه ځای کې سړک دی دا پړانګې دي دا نو زیاتې دي دې وخت کې دې خلکو ته خوراک ضرورت دی د دوی چې کوم دي نغري لوانده شوي دي لکه دا ماشومان به څه خوري بچې څه خوړلی دي اوبه نشته د اوبو تکلیف دی ورته څه به وایې مشره نو بجې موږ به څه وایو یاره خو دا موږ څوک مطلب نه تپوس کوي نه پوښتنه کوي چې یاره یا ښه دي یا بد دي کومه سوسایټي چې راشي بدل ته تصویر والي لاړ شي واپس تپوس نشته نو موږ هم په دې اړه چې اخر موږ د ملک اوسېدونکو نه یو اوس چې سیلاب راته نو چارته ویلو چې یار اوبه راځي نه جي چام کش نه کړی بیخي چاوو نام نه چې یا ښه دی یا بد دي انتظامي افسران راغلي نه راغلي. بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله. دا ته کار دي چې کنه چې دا می راځي حکومت کوي ای ډېر راخوشيږي زینګه پسونه تباش تاسو کم از کم 60,000 جریبه بزمر کې غنمو او دا ټول تباش 60,000 جریبه کې دا غنمو دا نسیت الله خنه راولې دا خیالي پوله پوري دا تدریب کلی او دا غون تباش او دا دې ټول یو جلاتي را به مو جراله دا د حکومت له سره له انتظامی له د پکار دي چې موږ د فصل کوم کی ساري نار دي د لوګونه مرشو موږ دا حالت ته زنګ زیرا سه بودره نه پنجاب ولایت چې کور په کور ګرځي د عوام تفوس کوي زنګ دا پیغام برستان بودره دا وینا چې عوام شته دا وینا چې عوام شته عوام سہالت دي تاسو دا مهرباني کې چې د فصل کوم کار سړي اجاره دار دي اجاره ور کوي پدې خو لګي په ټکرو لګي دو پدې غټ خبرو شو علال تباش خاش زنګ بس حالت کاله پوری اوس د چا اوس په تو د لانجه کې د خوراک غم کو کنه چې هغه د ایمرجنسي دا او بل استاد کول دا او بل چې دا خبره واچ ټول کوله بو کې پرتی دا ډیر انتظامات دا غنښت ما ګل رحمان نه ز عرب سره دي سي ته ای سي ته د مقله په خپل راشي دا سوکري راغلي څوک نه راغلي دا تانی پولیس نه راغلي نور خبره سیلاب پښپټ سی و دا او په چیرې امن دی ودشه په بیغم ودشه کچا د سیلاب دغه خوراک موږ دغه خلاف کاروي کوو چې 12 بجې شي په مونږ ډیم را خوشي کو او بس مونږ ټول بس د حالات چې د تخکاری د حالات دي ډي سو خپل نمبر هم راکو چې دا نمبر په دې مونږ سره راځي نمبر درک په دغه باندې نمبر په خبرونو باندې دغه کو کنه ما ویلو ریډو باندې شابه سره چې 12 بجې شي په مونږ باندې وبراغي او مونږ بیا واړه په دغه کې چته بوتلی شو زه د کوټو سرونو ته اوس هم د کوټو په سرونو دا ورون تر روان دي د لوګي ته علاج شو د سارو غم نشته انسانانو غم نشته زمين کوم لار شو
من تر یو لار وغوښته دا لار شوه که نه موږ خیر څوک وو اوبه نشته اوس هم چې زه راتلم د اوبو غم رالی او که زه ورته موږ ولې کم ځای نه د اوبو غم وکړو څوک وو شته هلته مزدورۍ ډېرې زیاتې دي سارو مسلې ډېرې روانې دي دونه تکلیف ترې گیا چې ته داسې مال ته وګوره د لوږې نه مري او هېڅ درک نه لګي موږ له پکار دي چې د سارو نه غم وکړو بس دغه هم کافي ده بس موږ له روژې هغه راوړي نه خو چې دغه شی وکړي د دې بېجبانه غم چې وکړي غنم ډوب شو ګرانو کتونکو پرون وزیر اعلی صاحب چې کوم دی نو هلته کې ملاقات لته خو سیلاب ځپلو له رانغی دې ټیم کې سیلاب ځپلي چې کوم دی نو دا ضرورت دی نورو سیاسي پارټو ته هم وایم چې خیر دی خو د شابړ او وان آباد خلکو خپله فیصله ورولې ده نو په دغه انتقام ورته مه ګورئ دا دی دا ماشومان چې کوم دی نو دا د دوی په تکلیف کې دی دې ماشومانو ته وګوره دې ماشومې ته وګوره دا چې په دوی اوبو کې ګرځي را ګرځي دا خپې دا دي کچه شوي دی دا خپې کچه شوي دي دا خپې کچه شوي دي د دې ماشومانو لپاره د علاج دا وګوره د جامې لوندې دي د لپاره جامې د دې جامې لوندې دي او ګرانو کتونکو لکه دا پریکټیکلي خبره ده دې ته وګوره که نه دا غونډه علاقه شاته وګوره دې خو شاته اوان آباد خټ کلی دی موږ هغه خوا تللی نه شو په سړکونو اوبه دي دې ځای ته موږ څنګه رالو نو دلته کې دا دوی په دې اوبو کې ګرځي دا ګاډي چې ګرځي وګورئ دغه روان دی کوم ځای کې ودرېږي په دې باندې بېګا څه تېر شو بله شپه پې څه تېر شو په دې خلکو باندې خو اب دې مدد آپ دوی نښتې دي او دلته کې چې کوم دی نو بس خدای دغه دوکاندار والا سره خوب کړي جزا خو دې د ده تا هم ښه قرضداري خلکه دې خوا راشه دې خوا راشه راشه چې تا له خو غم وکړو که نه ګورئ دا څه به وکړي بلکل همداسې ده ها دا ګرانو کتونکو دا یو دوکان پکې ښه ده چې دا بچې مې دی خو دا هم دې ځای ته اوبه راختلي دی سفر ما پرې خو تا نه وړلې که نه سفر واه دا جمعه ته خزله و دا دینه برابر کړو نو چې وچی بس او بیا به ته دنه خلک خو به ښه قرضداري شوي دا ټول قرضداري ټول ار سله چې راځي بس راکه بیا به ګورو راکه بیا به ګورو ته څوک هم زما خو کلیوال دي نو بس خامخا به ورکوم څه شته دی نه غریب بندر څه بند هېڅ هم نشته په بسکوټو ګزاره کوي په بسکوټو ګزاره کوي په بسکوټو دا سره بس بسکټ راکو بس دغه چیزونه وړي ورباندې خوري بس 12 بجې چې اوبه راغی نو بس کور کې خو واړه ګیر شو اچانک اوبه راغی بس ډیم یې را پرېښو لکه مخکې نه اطلاع نه وه کړې او بیا خامخا دله به خلک راتلي دوکان نه به یې سوداګانې وړې بیا چې راکړي بچي ورته مړه کېږي واړه ماشومانان خپله یې پروا هم نه وي ستا دکان به بندوبست کړو تعالی بسکټ وروړو انشاءالله شهري کې لبیک به تاسو نه اوس حکومتونه کم چې دی نو زه مخکې حکومتونو نه متاثره رایم چې رنځي بمرځی کله جمدي مونږ سره دونه اوبو کې ګرځېدلي دي له شپې راغلي دي مونږ له به د تاڼې نه اطلاع راتله د تاڼې نه به اطلاع راتله چې ځان وباسئ ځان سنبال کې اوبه درغلي بس بابا په دې خبره نه کوو دا نوي کوم دلته ولاړې دوی خفه کېږي خیر دی ځان مه خفه کوه دا 15 کال دی 15 کاله دا خو سکندر شیرپان و نو اوس پې دا ټول کلي ته لوړلي وو چې ګوره یو سړی خدمت کوي که نه نو دلته زه ستاینه کوم چې یو سړی خدمت کوي 3 میاشتې وزارت وکړو تاسو ته ټکر ولګولې خو تاسې راګیر کړه نو ستاسو نه بر علاقې بچ وي دا سیلاب د محفوظه کړي د قریب کې چې زما د فصلونو تاریخ ګوري دا فصلونه زما لکه دا یو سرکاري اداره دلته کار خپل روان دي سرکاري کسان دلته ګیرو د ګاډي ماډي د ګاډو غم د په دې حالات کې اګریډ دلته هغه سرکاري د هغه په نیمه شپه باندې د غم یې کړی دی هغه یو چت کړی د ګاډو پورې دا بار دی چې دا وان آباد د کلی سر ته دی وان آباد او د هغه خپل د غم پوجان په هغه وخت کې پوجان د کلی دی او هغه سیر چت کړی دی او د کلی نو حکومت کړی دی حکومت خپل حکومت کړی حکومت هم راغلی کولومبي هغه سخته ولا تاسو دا کړی سخت عائشہ بصری لکه څنګه خلکو حکومت سره هغه نه کړی دی او نه تر دې وخته پورې نه کوي ګرانو کتونکو زه چې کومې خبرې کوم د زړه د اخلاصه کوم دا پاکستانیان دي پښتانه دي مسلمانان دي د دې 400 ضلعې اوسېدونکي دي دا نه چې ووټی نشته افغانان نه دي باقاعده ووټی شته ووټی ورکړی دی عمدي حکومت له ورکړی دی د دې حکومت دا ذمواري ده چې په ایمرجنسي حالاتو کې دلته دیګونه راغلي وي په ایمرجنسي حالاتو کې دوی له خوراک راشي په ایمرجنسي حالاتو کې چې کوم دوی له پری میډیکل کیمپ ولګي د دوی په ماشومانو کې مرزونه تاسو دکاندار خبره ورده چې دغه بسکټ خوري 3 مروز ده نور هیڅ هم نشته څوک هم نه را رسېدلی په لاهي ادارو ته هم زما دا خواستې چې تاسو راشئ زما خو سره پوره همدردي ده زه تحریک لبیک والا ته وایم چې دغه چې دلته کې مونږ کټونه وروړو
دلته موږ بسترې روړې وې دلته موږ کپړې روړې وې هغه بسترې کپړې ته بیا سیلاب وړي دي او وړي به یې تېرې ده وګورئ د شپې به په ناګهاني دغه راغلي دي خبر کړي هم نه دي که نه چې کورونه خالي کې او خو موږ هم خبر کړي وو زه به ورته په ریډیو ناست وم خو هغه ټیم کې اریګیشن محکمې والا یو میسج وچلو چې سیلاب نشته سیلابي اوبه نشته نو زه هم کور ته لاړم ګینې زه به دې خلکو ته ټوله شپه ناست وم دوی ما خبرول او نور کله ما په 2010 کې هم خبر کړي دي په 2022 کې ما خبر کړي دي خو په دې کې زم بس ماښام لاړم ما یې بس اوبه نشته دي د دې اف آی آر خو لاول په اریګیشن محکمه پکار دی او خو اف آی آر نه وي د دې خلکو غم دي وکړي دا غنم ورڅه چې دغه شو ډېر کافي نقصان شوی دی الله دې دوی ته خیر کړي ډېره سخته پې تېرېږي اخوا تللی نه شم بیا به ځمه خو اخوا وان آباد دا کلي چې کوم دی اخوا مکمل لامبو دا مشر وی کورونه خو هم ډوبي که نه دغه دې څلوېښت کوی مکمل لامبو کې پرتې دي مکمل لامبو کې ښځې چېرته بوتلي دي نو ښځې په ګوډو ناستې نو څه به کوي په ګوډو ناستې که نه په ګوډو ناستې دي په ګوډو باندې ناستې دي واړه ماشومان هغې کې نیولي جاري وه تانګودي وه او ګرانو کتونکي مهرباني وکړئ لږ ورخت هجي خو ریکارډینګ والې دا دې لږ ځای راګیر کړي دي ښه لږ ځای داسې ځای کولو شوی دی دا دوی بندولی شو بند یې نه که هغه اوبه په هغې رالې اوس په خو بل ځل سیلاب راغی دا ټولې ټکرې به په سیند کې پرتې وي دا کلي به بیا نه وي اخوا ته به انشاءالله بیا ځمه خو دا علاقه چې کومه ده غونډه په اوبو کې ډوبه ده دې طرف ته پاملرنه وکړئ